पेशावर के जिला खैबर इलाका ज़खाखील में उलमा कराम का सख्त और अटल फैसला सामने आ गया है। उलमा का कहना है कि जिसने शादी में गाना बजाना किया उसका निकाह और जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा। शादियों में ख्वाजा सरा और मुकामी फनकारों को महफिलों पर पाबंदी होगी। मजीद जानेंगे इस बारे में ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफ जई हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइए क्या कहना है उलमा का और इस पर आवाम का क्या कहना है इस फैसले पर? आज देखिए जिला खैबर के इलाके ज़खाखील है जहाँ पर उलमा इकराम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मलगरो तासो दगा सीट के द वीडियो कतला दगा कौम ज़खाखीलो की दा वाक़िया रागले दा बिल्कुल ढेर ज़बरदस्त कार वशो। दा چې کوم دی د قوم ज़खाखील علماء کرام دا سره یو شول او په قوم ذخاخیلو کې چې کوم واده کېږي واده کې ډنګ ډونګ یا ډمان راوستل یو داسې پروګرام جوړول چې هغه د اسلام نه یو بیل وي که نه. نو علماء کرام په دې پلیټ فارم باندې راجمع شول او دغه وویل چې قوم ذخاخیلو کې چا واده وکړو په هغې کې ډمان ډول یا ګانې بجانې سندرې وویل شوې هغوی ته به نه کور ته تګ نه د هغې مبارکي نه د هغې کور والو جنازه دا به د هغې ټولو نه علماء کرامو بایکاټ وکړو. تاسو ما سره په کمنټ کې دا جواب راکئ ځکه چې ډېر خلک په دې اعتراض کوي. هغه اعتراض به تاسو د هغې نه خبر شو چونکې په سوشل میډیا چلیږي. خو ملګرو بالکل ډېر زبردست او ډېر مفید کار یې وکړو. دا ټولو خلکو دپاره یو سبق وګرځېدو. زما خپله هم دا خواهش دی او دغه اپیل چې زمونږ جمعیت علماء اسلام تحصیل جمرود چې څومره علماء کرام دي دا دې هم په یو پلیټ فارم ودرېږي. دا علماء کرام د راجمع کړي شي او داسې په ودونو کې شادي پروګرامونو کې داسې قسم ګانې بجانې همدارنګې داسې کارونه چې هغه د اسلام نه سیړته وي. نو په دې چې کم از کم د تحصیل نه لاندې چې څومره قومونه دي خصوصا تحصیل جمرود ولا همدارنګې نور خو چې په تحصیل جمرود علماء کرام دا فیصله وکړي نو دا په ضلع خیبر کې دا فیصله به عام شي. همدارنګې نور ضلعې شوي همدارنګې ټول پاکستان کې به دغه رواج جوړ شي. زمونږ چې جمعیت علماء اسلام سینیر کم ملګري عهدیداران دي لکه مولانا ګل نواز صاحب، مولانا دلاور خان درویش صاحب، مولانا نورالامین حقانی صاحب، مولانا خالد حقانی صاحب، داسې ډېر نور علماء کرام شته، مولانا سید خان صاحب، مولانا غفران الله خیبری صاحب. بالکل دا پیغام خاص کر هغوی ته ځکه چې دا خو بده خبره نه ده، دا چونکې ډېره د خوشحالۍ او د فخر خبره ده چې داسې کار او داسې فیصله وکړي چې په ودونو کې داسې پروګرامونه کېږي، هغې ته مبارکباد، هغې کور ته تګ، هغې روټۍ خوړل، د هغوی جنازه دا چې په دوی باندې پابندي ولګي او نه هغوی ته نکاح وتړلی شي. بالکل دا زما یو پیغام دی او امید لرم چې زمونږ مشران، زمونږ عهدیداران، سینیر ملګري هغوی چې دا خبره واوري او په دې باندې عمل وکړي نو ډېر خوند به وکړي. نو دغسې خبره به چې دلته جوړه کړې شي لکه قوم ذخاخیل په دې اقدام وکړو علماء کرامو، همدارنګې تحصیل جمرود ته خبره راشي او دا خبره دا فیصله د جمعیت علماء اسلام نه علاوه څوک نشي کولی، ځکه چې کولی شوه چونکې په قوم ذخاخیلو کې هم داسې خلک وو چې هغوی د جمعیت علماء اسلام سره تعلق ساتلو. نو باید چې په دې خبره باندې هغوی اکشن واخلي او تحصیل جمرود لاندې کوم علماء کرام دي دا ټول سره یو
مجلس جوړ کړي او په د مجلس کې دغه خبره وشي چې څومره تقسیم جمرود لاندې خلک دي قومونه یې تپي هغوی ودونو کې ډنګ ډونګ وشي ګنې بجانې وشي نو باید چې د هغوی د کور نه د کور تګ مبارکباد نکاح تړل د هغوی جنازه د هغوی خوراک کول هغوی نه بایکاټ وکړي امید لرم چې دغه پیغام هغوی ته ورسیږي او هغوی په دې باندې اکشن واخلي والسلام